بسم الله الرحمن الرحیم. دا ماشومان چې کوم تاسو وینئ دا د سکول ماشومان دي. تقریبا دا 97 ماشومان داسې دي چې دوی ته اډینو وایرل انفیکشن لګېدلی دی، کوم چې نن سبا ډیر زیات عام دی. د دې د وجې یوجولي یو سترګه چې د هغه خوږ شي، بیا بله سترګه خوږ شي. اوس دلته دا په دې سکول کې ولې زیات دی؟ ځکه چې دا ماشومان د یو بل سره میلاویږي، د یو بل سره لاس میلاوي، نو چې کله د یو ماشوم سترګې خوږ وي نو د هغه نه هغه انفیکشن چې دی بل ماشوم ته ډېر په اسانۍ سره ولګي، او دغسې د هغه سترګې چې دي دواړه خوږ شي. بیا دا ماشوم که چېرې کور ته لاړو، د دې ځای نه دا انفیکشن د کوم وایرس چې دی نو دا د په دې سترګو کې لګېدلی او هلته کور کې دی د چا سره لاس میلاو کړي نورو ماشومانو سره، نو هغو ته هم دا وایرس چې دی هغه ولګي. دغسې د یو کس نه دا انفیکشن ډېرو خلکو ته خور شي او دا په کنټیکټ باندې د یو ماشوم نه بل ته لاړ شي او بیا د هغه فیملي ته او دغسې په پوره ایریا چې ده نو په هغې کې دا انفیکشن چې دی هغه خورېږي. چونکې نن سبا دا یو وبا شانتې اختیار کړې ده د وایرل انفیکشن، اډینو وایرل انفیکشن. نو پکار دا د کوشش دا پکار دی چې کله د یو بل سره کنټیکټ کېږي، لاس میلاویږي، چې هغه لاس صفای، چې د یو ماشوم نه بل ماشوم ته دا نه لګي یا د یو انسان نه بل انسان ته نه لګي. نو بار بار لاس انځئ، څنګه چې کورونا وایرس کې تاسو کول چې بار بار لاس انځل، کنټیکټ مو لږ ونې د یو بل نه لرې کو، نو دغه شان لا په دې کې هم دا احتیاط پکار دی. نو بیا د ټولو خلکو ته دا دغه چې دی نو دا بیماري چې ده دا ولګي. احتیاط ډېر زیات ضروري دی. د هغې نه علاوه د صفایي خیال ساتل چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی. داسې یو سیریس داسې یو څیز نه دی چې تاسو په هغې کې دومره پینک شئ یا دومره په هیبت کې راشئ، خو بیا هم سترګې د دې سره څو ورځې خوږ وي او ډېر سیویر پین او درد او د نور نه بریښي. نو کوشش دا کوئ چې احتیاط وکئ او نور خلک هم د دې وایرس نه وساتئ. شکریه.